السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا نننۍ ویډیو زمونږه د کور کې د اتفاق د جوړولو دپاره ده، ځکه نن سبا په کور کې ډېر زیات بې اتفاقۍ راغلي. په هر کور کې کم از کم یو څو ورځو لازمي یو څو ورځې بعد په کور کې بې اتفاقي راځي، داسې جنګ جګړې راځي. نو کله چې ستاسو په کور کې څه جنګ جګړې راځي، زه تاسو ته د هغې په باره کې یو بهترین عمل هم یو بهترین مجرب عمل دی، دا تاسو وکړئ. انشاءالله د الله په حکم سره به ستاسو په کور کې چېرته بې اتفاقي را نه شي، ځکه نن سبا ډېر زیات چې کوم دی کمزوري ده په هر کور کې شته. ولې؟ ځکه دا په کور کې د قرآن تلاوت نه کېږي. په کوم کور کې چې د قرآن مجید تلاوت نه کېږي، په هغه کور کې به جنګ جګړې وي. په کوم کور کې چې مونځ نه کېږي په ټایم سره، په هغه کور کې به جنګ جګړې وي. د رزق نه به برکتونه ختمېږي. نن سبا تاسو ګورئ هر سړی دا وایي یاره رزق مې نشته، رزق راته ډېر زیات په مشکله میلاوېږي، کاروبار مې نشته. د دې اصل مین مسله هم دا ده، او د بې اتفاقۍ هم مین مسله دا ده چې په کور کې کله مونځ په پابندۍ سره کېږي او دغه شان تلاوت د قرآن مجید کېږي، په دغه کور کې به بالکل بې اتفاقي نه راځي. دغه کور به چې کوم دی د خوشحالو ځای، دغه ځای ته به فرشتې راځي. او چې په کوم کور کې قرآن مجید نه تلاوت کېږي او بدعملۍ هغه کور نه فرشتې تښتي، نو د هغې په باره کې یو بهترین او یو مجرب عمل دی چې په کوم کور کې چېرته جنګ جګړې راشي، بې اتفاقي راشي، هغه د الله جل جلاله دا مبارک څلور نومونه دي، دا دې واخلئ. انشاءالله د الله په حکم سره به په کور کې اتفاق راشي او خوشحالۍ به کور ته راشي. هغه عمل څه دی؟ هغه د الله جل جلاله دا مبارک نومونه دي، یا حنانو، یا منانو، یا لطیفو، یا ودودو. دا څلور نومونه به ووایې او 11 مرتبه، یعنې 11 مرتبه به څه وکړي د دې نه 11 مرتبه به د درود مبارک مخکې وي او 11 پسې وروسته وي، او د هغې نه بعد به دا 111 مرتبه دا د الله جل جلاله دا مبارک نومونه والي، یا حنانو، یا منانو، یا لطیفو، یا ودودو. دا څلور نومونه به والي. انشاءالله د الله په حکم سره به ستاسو په کور کې بې اتفاقي هغه به ختمه شي، اتفاق به کور ته راشي، برکتونه به کور ته راشي. او دا ویډیو چې د هر چا خوښه شوي د هغې خدمت کې دا عرض دی چې مخکې به ورسره شیر کړئ. والسلام ډېره